बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कदरमंदो द जापान यो ځوان چې تقریبا شپږ کال د عمر دی په سوشل میډیا باندې د ویډیوانې تصویران ډیر زیات وایرل دي. تاسو هم کتلی په سکرین باندې تاسو وینئ چې دی ځوان د ډیر مالدار دی او ظاهره خبره ده الله عقل او شعور ور کړل، لیکن دا غي نه باوجود ډیر اول کې خپل سرجری وغیرہ او اپریشن وغیرہ او داغه په ذریعہ باندې د ځان نه سپې جوړ کو. یعنی الله رب عزت خود انسان پیدا کړو، لیکن د سره ډیر اول کې دا غنل چې زما سره مال او دولت اظهار سکول شم، ځان سپېم جوړول شم، چونکه د سپوس را زیات مینه محبت نو دا غوښته چې سپې جوړ شو. دا غي لپاره د خپل چې څومره سرمایه ده تقریبا 75 کروڑ روپۍ دا د جاپان په حساب سره جوړیږي، د پاکستان په حساب سره دا په ارباو روپۍ جوړیږي. هغه روپۍ خرچ کړي او د ځان نه چې کوم دې سپې جوړولو کوشش وکړو، لیکن بهر حال قربان شم خپل د رب د قدرت نه چې دا شی اوس نه انسان دی او نه سپې دی. ځکه کچری ته وګوري د چې کوم د جسم ساخت دی کته لاسونو ته وګوري او د جسامت ته لسړو ګوري، د دې ویډیو چې سړو ګوري نو یقیني طور پر د سپې سره ملته جلته دی، لیکن حقیقت کې بالکل د سپو په شان نه دی. ځکه چې الله رب العزت خو هغه ذات چې هغه تخلیق کوونکی ذات دی، هغه چې یو انسان پیدا کړي دغه په شان دي انسان بل څوک نشي پیدا کوله. هغه یو سپې پیدا کړي د هغه سپې په شان دي بل څوک سپې نشي پیدا کوله. تر دې پورې چې د پوره دنیا مخلوقات یوز شي او د ماشي یو وزر جګم دی هغه نشي جوړول څنګه چې رب جوړ کړي خپل رب د قدرت نظر شم. نو بهرحال د خبرې مقصد دغه دی چې الله عزت موږ تاسو ته ډیر خپل مذهب را کړل، الحمدلله علی نعمت الاسلام. د اسلام چې کوم د نعمت الله عزت موږ تاسو ته را کړل، په دې باندې موږ ګوره موږ تاسو ته پکاته چې ډیر زیات شکر ادا وکړو. ځکه چې د انسان سره عقل شعور مال او دولت وي د انسان نشي جوړې دي چې تر څو پورې د سره دین اسلام مذهب نه وي. دا چې کوم کس ته د عام کس خونو دومره رپتی نور مالدار ځوان عقل او شعور ور سره ظاهره خبره دومره مال چې ګټل نو قابل کسب او کنه، لیکن چونکه اسلام ور سره نو د ځان څه شي جوړ کو نه دی انسان دی نه جانور دی څه شي هم نه دی، ځان برباد. نو بهرحال د خبرې مقصد دغه دی چې الله حضرت موږ تاسو ته دین اسلام را کړل او دین اسلام ته الله رب العزت په دین اسلام کې انسان ته د انسان مقام خول چې انسان اشرف المخلوقات دی، انسان د تمام مخلوقاتو افضل دی د الله په نسبت. الله رب عزت د پورا کائنات د انسان لپاره پیدا کړل، زمکا اسمانونه دغه شانتي چې څومره دا نظام دی دا چلیږي پورا نظام دا چې کوم کائنات ته دا د انسان په خدمت کې الله عزت لګول او انسان ته حکم کړل چې دا هر څه مساله پر مسخر کړل. وسخر الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الا له الخلق والامر تبارك الله احسن الخالقين. دا زمکی دا اسمانونه دا نور دا سپوږمۍ دا اوبو دا دریابونه دا هر څه د انسان د خدمت لپاره الله رب پیدا کړل، د انسان لپاره مسخر کړل، انسان سره لپاره پیدا کړل. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما د انسانانو جنات نه دي پیدا کړل مگر خپل د عبادت لپاره. نو الله رب العزت د انسان د دنیا ته را لګل خپل د عبادت د بندګۍ لپاره را لګل او بندګۍ صرف دانه چې موږ بکې روزي بنې شي زکات وغیرہ پور کوي، بلکې بندګۍ دغه چې د دنیا چې کم کار کوي هغه چې کوم دی د الله رب العزت د حکم مطابق پکې، یعنی ته کاروبار کې په حلال طریقې سره بکې، چاته به نقصان نه ور کوي، قتل بنه کوي، دروغ بنوي، دا ټول نظام د پوره ژوندۍ چې کوم طریقه ده هغه الله رب العزت زمونږ اساس مخه دی خیدا. او بیا په قران مجید کې الله تعالی فرمایي لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې الله تعالی کلام الهی نازل کړل، زمونږ اساس لپاره د هدایت یو کتاب نازل کړل او بیا یو عملی طور پر نمونه پیش کړل نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قران مجید عملی چې کوم نمونه ده هغه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذات او سیرت ده، هغه زمونږ اساس مخه ته ده. په قران مجید کې الله ذکر فرمایلی لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، اساس لپاره بهترین نمونه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم ژوندۍ ده سیرت. نو بهرحال د خبرې مقصد دغه دی چې الله رب العزت لاک شکر موږ تاسو ته ادا کول پکاري چې د انسان سره سره الله رب عزت موږ تاسو ته دین اسلام چې نعمت ته غرا کړل،
کچری دا نعمت زمونږ تاسو سره نه وي نن به موږ تاسو هم په دغه لار روانو څنګه چې دا خلک د یورپ والا نن سبا کې د ځان نه چګم دي انسان را لګي ځان سپې ډوړي هغه بیا نه سپې وي نه انسان وي په بهر حال د خبرې مقصد دغه د خلاصې کلام دغه دا چې الله رب العزت چې موږ تاسو څومره شکر ادا کوو ته دین اسلام چې نعمت الله حضرت موږ تاسو ته راکړل په دې باندې موږ څومره د الله حضرت شکر ادا کوو او د دین نعمت قدر وکړو په دې باندې عمل وکړو نو یقیني طور پر دا زموږ اساس لپاره د دنیا د آخرت د کامیابی ضمانت ته الله حضرت دعا ده چې الله حضرت موږ تاسو په دین اسلام باندې په حقيقي معنی باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي